الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. صدق الله العظيم. ربط او مناسبت ما قبل سره واضح دي. مخکې د دې خبرې بیان شو چې کافرانو ولې ماته وخوړه سره د دومره ډېر وسلو او د دومره ډېر تعداد. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ځکه کافرانو سره د شان شوکت او د مال او دولت او د وسلو او د افرادو چې د الله او د الله د رسول مخالفت کړو. مومنانو ته الله پاک په خپل قدرت کامله سره او په خصوصي امداد سره فتح ورکړه، ولې چې د الله او د الله د رسول اطاعت او کافرو کې سو مخالفت. نو اوس تاکیدا بیا هغه حکم کوي چې مومنانو د الله او د الله د رسول څه کوي؟ اطاعت کوي. او بل ربط او مناسبت دار چې مخکې وي چې وان الله مع المؤمنین، دا پاکی د مومنانو سره یعنی زما خصوصي امداد چا سره دی؟ مومنانو سره. نو سوی که تاسو د الله معیت او د خدای پاک خصوصي امداد حاصلول غواړئ، دوه کارونه وکړئ. څه وکړئ؟ دا دوه شرطونه چې تاسو ژوندي کړل، دوه کارونه مو کړل، نو تاسو سره به د خدای پاک خصوصي امداد او خدای پاک به تاسو سره وي. یو دا چې د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر اطاعت د الله پاک اطاعت دی. پوه شئ؟ د الله د رسول اطاعت کامله وکړئ. یو شرط دا دی که تاسو د خدای پاک خصوصي امداد حاصلول غواړئ، د خدای پاک معیت چې خدای پاک د تاسو سره وي، دوه کارونه وکړئ، نو بس د خدای پاک خصوصي امداد به تاسو سره وي. پوه شئ؟ یو دا چې د الله او د الله د رسول اطاعت کامله اختیار کړئ، چې د خیانت بالکل توبه نه وي، ځکه چې خیانت مخل د اطاعت کامله لره. شاید چې معمولي غوندې هم خیانت یې نه دی، اطاعت یې څه نشو کامله نشو. سړي ګیره وړې ګیره خري پنسي ښکته دي، زنانه دا بې پردګي کوي، د خاوند نافرماني کوي، او مطلب دا د مونځ او دستکنې خوا دې خوا کوي، سړی دی نور زکات وغیره سود او سمارې داري کوي، غلط کارونه دي، ټول خیانتونه دي د الله او د الله د رسول سره. مخکې به راشي. نو یو تاسو د الله او د الله د رسول کامل اطاعت وکړئ. یو شرط دا دی، نو د خدای په خصوصي مدد به تاسو سره او کامل اطاعت دی ته وایي چې هغه د خیانت د توبې نه پاک وي. بل دویم شرط دا دی د خدای پاک د خصوصي امداد حاصلولو چې د کافرانو او د منافقانو د مشابهت نه ځان وساتئ. یعنې د الله دشمنانو چې کافران دي او منافقان دي، د هغوی د مشابهت نه ځان وساتئ. ولې په کې اطاعت نشته، د مشابهت نه ځان وساتئ. چې کوم یو کار کوي هغه به د خدای او د هغه د رسول د اطاعت نه به خلاف وي. چې تاسو سره مشابهت کوئ، نو په خپله څه شی لازم شو؟ عدم اطاعت لازم شو. نو دا هم یو قسم خیانت دی. مخکې مونږ وایو چې خدای پاک امداد حاصلول غواړي، خصوصي امداد اطاعت کامله وکړي. بل شرط دا دی چې د خدای پاک دشمنانو یعنې د کافرانو منافقانو سره مشابهت مه کوئ. په ناسته کې پاسته کې کپړو کې لیدلو کتلو جامو بدن وغیره څومره اعمال چې دي انفرادي اجتماعي غم خالي څومره دي، ټولو کې ځان د کافرانو مشابهت نه وساتئ. نو دا یو قسم خیانت دی، او دا اعلی خیانت دی. او د دې سره سر کې اطاعت لازم دی، بس په خپله به تباه و برباد شي. د کافرانو د سره مشابهت شروع کړه، شکل و شباهت کپړې وغیره ټول هر څه دوی روشن کړه. هېڅ یو بادشاه دا نه غواړي چې د ده د وفادارۍ داویدار دی د بادشاه د دشمن سره په لباس کې کپړو وغیره کې څه وکړي؟ مشابهت وکړي. یو پولیس خو د انډیا کپړې واچوي که نه، څه چل سره کوي؟ یو پولیس خو د انډیا د پولیسو کپړې واچوي، د هغوی هغه مونوګرام دی ولګي، د هغوی ټوپۍ دی په سر کې، د بنیاد دی وباسي که نه. ولې یو بادشاه دا نه غواړي چې زما د
وفاداری چې چا دا وکړي دې زما د دشمنانو همرنګ شي او حمله باز شي. خدای پاک به څنګه دا خوښ شي چې ته خدای پاک منې او بیا د هغه دشمنانو سره مشابهت کوي. نو لهذا تا سره به بیا د خدای پاک خصوصي امداد نه وي. پوهېږې په خبره؟ نو مخکې وي چې بېشکه الله پاک د مؤمنانو سره دی چې د خصوصي امداد د چا سره دی. اوس وایي که تاسو امداد حاصلول غواړئ د خدای پاک خصوصي امداد نو دوه کارونه وکړئ. یو د الله او د الله د رسول کامل اطاعت وکړئ او بل دا دی چې د خدای پاک دشمنانو چې کافرانو منافقان دي د مشابهت نه ځان وساتئ. په جامه جوړه ناسته پاسته غم خاړې هر یو کار کوي چې د الله او د الله رسول اطاعت ته پکې نو په خپله به د مشابهت به در پکې نه وي. چې د مشابهت د پکې راغی نو د الله او د الله رسول اطاعت په خپله ختم شو. خیانت لازم شو. ولې خدای پاک وایي چې تاسو د منافقانو او کافرانو سره مشابهت مې اختیاروئ؟ ځکه وجه یې ولې چې دوی د څاروونه ولاندې دي، خره دي بلکې د خرونه لاندې دي. او څوک چې د خر سره مشابهت کوي نو دا څه دی؟ خر دی. غویان دي دا کافرانو منافقانو د غویانو نه لاندې دي. څوک چې د غویانو سره مشابهت کوي دا غوی دی. څوک چې ځان د غوی په شان کوي نو څه به ورته وایو؟ سپي دي. او څوک چې ځان د سپو په شان کوي نو ده ته به څه وایو؟ سپی وایو، بلکې د سپو نه لاندې دي. او ته په هغه پسې ځې خنزیر دی، د خنزیر نه لاندې څوک چې ځان د خنزیر په شان کوي نو هغه نه به خنزیر جوړېږي، ته به خنزیر ویلې کېږي. نو حقیقت دا دی او دا زمونږ یا کمزوري ده یا چې رواداري ده لحاظ دی چې مونږ د سړي ته خنزیر نه وایو، سپیو ته نه وایو، خرو ته نه وایو. پوه شئ که نور حقیقت دا دی ګورئ چې انګرېزان راغله نو اډر پاس د چا پټکي نو سر ته کټ کوی، د چا پنسې بري سر ته کټ کوی، د چا ګیرې سر ته کټ کوی. نو زه یو مجبوري شو چې مسلمانانو به مطلب پټکي لرې کړه او ګیرې لرې کړې او پنسې ښکته کړې. نو اوس څه چل دی چې دا خلک ګیرې خري او ګیرې دغه کوي او ښځې پرې پردګۍ کوي، بازارونو کې ګرځي او ټیویان کور کې ساتي او فلمونه ګوري او څه کوه سود لاټرۍ بانډونه څومره سودلۍ نمونه ورکړي، چېرته ورته لاټري وي، چېرته ورته بانډ وي که نه، او نور نمونه به هم داسې خبره پوهېږي که نه. نو حقیقت نور دقه دی ګورې ها. اگر چې مونږ ورته خر نه وایو، د سپی نه وایو، د خنزیر نه وایو چې د خنزیر پسې روان شه، د سپي پسې روان شه، په خر پسې روان شه، خو خر دی که نه، سپی دی که نه، ځناور دی، بلکې ځناور نه لاندې دی. حقیقت وی دا دی ها. نو ځکه یې مونږ د د مشابهت نه منع کړي یو. او د الله د رسول د الله او د الله د رسول خبره ومنئ که دې کې ستاسو فایده ده. دا خبره درته نن کوي ها. انفرادي ته ورم او څوک چې کمزوري ښکاره کوي د هغوی منع کوي. څوک چې د الله او د الله د رسول مخالفت کوي، اطاعت یې نه کوي، په دغه خنزیرانو پسې روان دی، شادوګانو پسې روان دی، سپو پسې روان دی، خرو پسې روان دی، یعنې د منافق او کافر سره مشابهت کوي. دوی خو مسلمان نو دوی منع کوي. که دوی نه منع کوئ نو چې کله عذاب راځي نو صرف په دوی به نه راځي چې دا کم نیکان دي دوی به هم پکې لاو کېږي. بیا ها دې خبرې بیان کوي او یو نعمت خدای پاک ذکر کوي چې ته یوازې وي، بیا دوه شوی واده دې وکړه که نه، بیا هم د سره غم چې بچي به وشي ونشي او نوکري شته ونشته، د رزق به سم بسنګ په آخر کې د بچي شروع شو، پیسې شروع شي او غون خاندان شي. لمن له یوازې دا خطره و چې مونږ دې مړ کړي یا دې د خپل خپلوان مړ کړي او مطلب دا دی ورو ورو دې خاندان شروع شو، بچي شروع شو، ګڼ شی نو خپې دې مضبوطې شوې که نه. نو اوس دې مطلب دا دی چې بچو له حاجي کوي یا خپلو کې څه کم خبره دغه راځي نو کم از کم د دین په رڼا کې کوي. ښه ناشکري مه کوه. در ننني سبق حاصل دی. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اطیعوا الله، یعنې د ایمان تقاضا دا ده تاسو تابعداري وکړئ د الله پاک و رسوله، د رسول د الله پاک. او خدای پاک تاکیدا وایي ولا تولوا عنه، اعراض مه کوئ د الله او د الله د رسول نه. دا تاکید دی چې سړی اطاعت کوي خو اعراض نه کوي که نه، او چې اعراض کوي نو اطاعت نشته. بیا تاسو اعراض مه کوئ او مخ مه اړوئ د الله او د الله د رسول نه. عنه دا هو ضمیر د مفرد دی، نقصانه څه پوهېږي که نه،
او مخکې دوه شیزونه دي الله او رسول نو عنهما پکارو شریعه د خدای پاک اطاعت د چا اطاعت دی د پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام د چا اطاعت د چا اطاعت دی د الله تعالی اطاعت دی ها چې خدای پاک وی هغه پیغمبر وی کنه د پیغمبر خبره کیا خبره ده د الله پاک ځکه ان هو وی ها او یا وی دا زمین اطاعت تراجی دی نو مؤنث دی کنه په اخر کې اطاعت غول نو بیا عنها پکارو چې په تعویل د امر سره مصری مذکر دی ها تاسو اعراض مکوئ مکماله وی عنه د امرنا د حکم د الله او د الله رسول وانتم تسمعون او حال دار چې تاسو خو اوریدل جا فصلور قسم دي یو چې څه خبره واوري خو پوهه پې نشي او نه پې ځان پوهه کولو کوشش وکړي او نه پې اعتقاد ولري او نه پې عمل وکړي یو قسم شه یو چې څه خبره واوري ځان پې پوهه کړي خو اعتقاد نه لري عمل پې ونه کړي دوه قسمه شو دریم قسم دا دی چې څه خبره واوري ځان پې پوهه کړي عقیده پې مو لري خو عمل دې پې نشته څلورم اورېدل دا دی چې یو خبره واوري پوه شي پې اعتقاد پې مو لري عمل هم پې وکړي نو د اخري صورت د اورېدو چې دی چې ته خبره واورې پوه هم پې شي عقیده پې مو لري او دا خبره داسې دا ټیک ده او عمل پې مو کړي دا کامل مؤمنان یادي څوک دا دې اورېدل دي ها وانتم تسمعون کې نو دا کامل مؤمنان دي او بیا چې سړی خبره واوري پوه شي عقیده پې مو لري خو عمل پې نه کوي مسلمان خو دی خو ګناهګار دی څه دی ولې دا خبره واورېده عقیده یې کې ولرله چې دا خبره حکم داسې دی د خدای پاک د طرف نه خو صرف عمل پې نه کوي دا ګناهګار مسلمان دی دا اورېدونکی دی او بل منافق چې دی نو دې خبره اوري بل سړی دا چې خبره اوري پوه هم پې شي خو عقیده هم پې نه لري او عمل هم پې نه کوي بیا دوه صورته دي یو دا یا دعوت لري چې او زه خو دا منم او یا نه لري که نه پوه شي نو منافق خو دعوه کوي که نه خبره واوري پوه هم پې شي او دا دعوه کوي چې په دې زما اعتقاد دی در حقیقت کې پې څه نه اعتقاد دی دا منافق شو او کافر خبره واوري پوه شي پې خو نه ته عقیده لري او نه پې عمل کوي ها نو تاسو خو انتم تسمعون دلته را درېیم قسم اورېدل مراد دي چې تاسو په خبره هم پوهېږئ اورئ عقیده هم پې لرئ نو عمل هم پې وکړئ کامل اطاعت اختیار کړئ ها وانتم تسمعون او حال دار تاسو اورئ او چا دا تفصیل کړي وانتم تسمعون حال دار تاسو اورئ یعنې دا خبره اورئ چې دا پیغمبر زما پیغمبر دی دا خبره منل زما خبره منل دي او څوک چې دا خبره مني دا الله او د الله رسول اطاعت کوي د سره زما خاص امدادي تاسو خو دا اورئ ولا تكونوا او په عدم اطاعت کې مکیږئ په شان دغه خلکو دغه مشابهت والا خبره ده موږ وی یو کامل اطاعت اختیار کوي بل ځای چې کافرو سره منافقانو سره مشابهت مکوي یعنی په عمل کې چې عقیده کې دی په شان کې خو دا وینه کې خو کافر شي کنه دا مسلمان ته نور خو مسلمان دی ی عمل دای په شان نه اختیار وکړي د خدای پاک امداد وګورئ چې شي دا خدای پاک غواړي مطابق کار سمېږي او کنه غواړي نه سمېږي او چې نه دا خبرې د پکې تاسو سره وعده ده ها ولا تكونوا مکیږئ تاسو کالذین مشابه دغه خلقو قالوا جاوی وای سمعنا چې موږ واورېدل خبره او پوه شو ها او څوک بیا دعوه کوي چې موږ عقیده ده او څوک نه کوي منافق او کافر ځان سره لګي ها منافق دعوه کوي چې ما په عقیده ده یعنې زه مسلمان یم نور مسلمان نه او کافر دا نه وایي چې ما په عقیده ده خو صرف واوري وایي چې موږ واورېدله خبره یعنی ظاهرا وهم لا يسمعون او حال دار کې دي ناوي حقیقتا یعنی عقیده نه لري اعتقادا نه اوري ها ظاهرا اوري وګونو باندې خو عقیده نه لري ودا که خلکو په شان مکیږي چې مراد دې منافقان یو سړي کافران دي ځکه چې دا خر دي بلکې د خرونه لاندې دي سپي دي بلکې د سپونه لاندې دي خنزیران دي بلکې خنزیران لاندې دي شادوګان دي بلکې د شادوګانو نه دي لاندې دي غویان دي بلکې د غویانو لاندې دي او څوک په غوی په دې دا غوی دی غویانو سره مشابهت مه کوئ خرو سره مه کوئ سپو سره مه کوئ خنزیرانو سره مه کوئ بلکې یو رنګ طریقه باندې به د کافرو نه هغه مشابهت لاخلي
او بیا زناور دی او د خدای توحید او دغه همونی کنه خو صرف کومه قدر کار دی چې عقل او شعور پکې نشته نو خو خدای پاک د وحدانیت نه غافل نه دی او د خدای پاک دی نو دا منافقان او کافران دغه شي دي ها او زموږ د مسلمانانو ور پسې روان دي پاکستان کې خو نه د ګری پابندي شته نه د پیسو پر کول نه د موس کولو یا اسلامي طریقې سره دا نکاح کولو نورو کارونو کې پابندي نشته کنه او بیا خلک پروس کو خنجرانو په روان دي وسو کې په روان دي دا شعر حقیقت شي موږ یې وایو اسمنو دا خبره ده ها ان شر الدواب بشکا بدترین فزناورو کې چارپایانو کې دواب چې پدما کړی دی ګټو زیروح کنه کابو رښتیا او کنه حضرت مراد کې چارپایان دي تفسیر نه لیکلي بشکا هغه بدتر په چارپایانو کې عند الله فبذ الله پاک الصم هغه کانی دي د حقیقت نه هغه خلک چې حقیقت نه دي کانی دي کافر او منافق البکم چې چاړاګان دي د حقیقت نه کافر او منافق ها یو خلک چاړان دي او خلک کولم دي خو چې عقل او شعور پکې نو په اشاره سره کم کوی کوي چې په اشاره سره تام څه کوي کوی کوي شي کوی نه کړه زناور دي زناور کې عقل نشته او تاسو دې سره مشابهت اختیاروي ها کافرانو منافقانو سره د خدای پاک خاص امداد کم ځای نه راشي الذين ذا کسان لا يعقلون چې نه پوهیږي په حق باندې حق نه پیژني چاړاګان دي او کانم دي چې خلی کون دی او کارام دی خو عقل پکې دی چې اشاره باندې هغه پوهه کوي شیطان پوهه کوي چې په دې عقل نشته او بیا مر پسې د مسلمان روان دي څومره بد خبره ده ها ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم وخدای په کوئی چې دي طلب حق نشته څه پکې نشته طلب حق طلب پکې نشته چې را حق ته ورسېږي کني کدي کې طلب د حق وي خدای کوي ما حق سره ویلي او په اول کې خدای پاک د چا په ځل باندې مهر نه لګي کله چې دې خپل استعداد په ګناونو سره ختم کی او په اعتراضات سره او د اسلام مخالفت سره نه خدای پاک مهر لګي ها اگر سړي په ځل کې د حق طلبي نو خدای پاک خامخا کوي حق ترسي ولو علم الله دا یو قسم وجه کیږي بدترین خلایق دي ها ولو علم الله بکتا معلوم کړی الله پاک فيهم فذيتي نه دې په ظلم کې خيرا خير ان ذا حق طلب پږي کې وی برکا خدای پاک ما ته نه دي معلومه د یو شی وجود سره د خدای پاک د علم تعلق لازمي دی یو شی دنیا کې لازمي دی د خدای پاک سي علمي دلته علم نه دی لازمه نو ملزوم په خپل نه شي ولو علم الله بکتا خدای پاک معلوم دی فيهم فذيتي خيرا خير لازم نه چې کنه دار شي د وجود سره څه لازم دی نو خدای پاک علم نو چې خدای پاک ما ته نه دی معلوم نو خدای شي ستنه کنه دنیا کې زړونو کې نشته په څه په لازم هم چې ته معلوم کړی الله پاک او د دې په زړونو کې خیرا فخير ان تعالی حق دې کې وی الا اسمعهم خدای پاک بدیهی ته حق اورولو چې توفیق د اوریدو او د منلو د اعتقاد ګرځا ورکړیو ها ولو اسمعهم او بیا ته تفسیرونه لیکلي چې په اول کې خدای پاک د چا په ځل دروازه نه لګي ابتداء ها دا د خپل استعداد او کوم ځکه سناسو زرکیبی په ځل کې والتای خدای پاک سره اقرار کړو آی ختم صلی کنه او خپل اختیار غلط استعمال کړ نو خدای پاک لږه توفیق نه ورکړي حق دا ویلو د منلو ها ولو اسمعهم او کچته الله پاک واوري دي با وجود دې دې کې طلب حق نشته چې طلب د حق نشته او دې حق واوري نو معلومه خبره دې به څه کوي اعتراض وکړي یعنی دا وجه باندې چې اسلام کې بس چلی نقصان به پکې دې ته پکې اعتراض کار شي دې به ځکه اسلام طرف ته ناراضي وجه دا ده چې دې په ځل کې څه نشته طلب حق نشته او دې استعداد د حق قبولونه نشته دا نه کې دین کې څه کمزوري ده دین کې څه خدشه ده او یا پکې نقصان دی عیب دی پکې دا یې په مطلب کویږي ولو اسمعهم او که الله پاک واوري دې تا باوجود دې چې دې کې طلب حق نشته حق ته خدای پاک واوري کنه فرض کا لتولوا نخام حبيبا اعراض کی مخبواری د حقنا وهم معرضون او حال دې کې دې عادت لري ها لا هم معرضون دا جمله اسمیه ده پس دوام او باندې دلالت کوي
بالفعل کدی ته خدای پاک اوس حق واورو نو بالفعل حالن بمجیتو کی اعراض کی اور دې طریقه دا او کار دار کې څه کی اعراض کوي نو دا تکرار نه تاسیس څه نتولوا ظالم ما نشوا وهم موردون ظالم ما نشوا نتولوا نبيو بالفعل اعراض في مخبوالي وهم موردون وحاضر جديد ايمان اعراض كون دي يا ايها الذين امنوا يا مؤمنان تقريبا کوئی چې د الله او د الله رسول خبر او منئ دې کې تاسو فائدہ ده نو خدای پاک دې کې فائدہ نشته ښه مون زمون پکې صدا فائدہ ده ولو يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان استجيبوا لله تاسو قبول والي او الله پاک لرا او رسول او رسول پاک لرا اذا باغ وقت دعاكم قولي تاسو لرا دلته بیا مفرد ضمیر صغرا ول دعا نه ویلې حالانکه مخکې الله او رسول ذکر دي دې پیغمبر علیه السلام دعوت ته دعوت ته خدای پاک دعوت ته کړه اذا دعاكم قولي دا رسول پاک تاسو لرا لما هغه شي طرف ته یحییکم چې تاسو له ژوند درکې ها نو یا وی رمانه مراد ایمان دی کافر مردار مړ دی کنه ایمان مؤمن سره ژوند دی ها لما یحییکم هغه شي طرف ته کله چې تاسو له ژوند درکې ایمان سره کې حیات پیدا کوي ها او یا لما هغه شي طرف ته مراد نه قران دی یا کنه څه دی jihad دی jihad کې احیاء دین دی او مسلمانانو ته تقویت حاصلېږي ها او فسادونه فتنه کې ختمېږي نو تاسو قبول والي او چې الله پاک لرا وللرسول رسول پاک لرا اذا دعاكم کله تاسو وګورئ بما غشي طرف ته چې قرآن ها یحییکم چې تاسو له ژوند درکې تاسو له حیات درکې یو مشترک دین نشته شریعت په دین کې په دین کې دا ټول قرآن ایمان او دار څه فکر راغلی کنه jihad هم فکر راغلی نور اعمال نو دا مړه ده څه مړه ده بس او د جندو کار څه دی د جندو کار خلاف کې اتفاق دی تقوا دا دینداری دا دیو بل خدمت دی نو کوم معاشره کې دا نه دا غي خلاف څه نه دی کنه چې یو بل سره محبت نه یو بل نه نفرت لازمه خبره ده یو بل خدمت کې نه یو بل وقتی والی کنه لازمه خبره ده چې اتفاق نه نو سبي نه اتفاقی دی نو کوم معاشره کې دین نه نو هغه بسې وای ها او کم شي چې منشي نه سات پات لوک سره وځي پته هغه څه کیږي خراب شي بدوی کوي کنه دا د معاشري بدوی دي د اسلام او د دین پکې نه ها نه اتفاقی جنگ جګړې او بل پکې خبرې نه پرتونه بغضونه حسدونه پوه شئ نو تاسو چې کله د الله او د الله رسول دا شي کرا پېلې چې هغه تاسو له جون تر کوي نو دا ومنه ابي بن كعب رضی هو موس کو پیغمبر علیہ السلام د आवाज وکړ هغه زر موزو کو راغی نو ابي بن كعب نه پیغمبر علیہ السلام تاسو کو ته ولې رانه د مارته आवाज وکړ امام موس کو تا دا نه دی ویلي ایه الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم بس بیا راځم ها زه په قحای کرامو د بخاری شریف حدیث کا دغه تفسیرونه لیکلي مفسرین اجازه او شارحین خبره کړې په قحای کرامو چې پیغمبر د आवाज کی موږ به ماته قزا د باج امامان وی لکه امام شافعی دا امام مالک سے احمد بن حنبل رحمه الله اذا موږ نه ماتي پیغمبر د आवाज په موږ کې بس موږ دې پرې خو کار جو تجارت کوي اته دې موږ شروع کی موږ نه ماتي زموږ امام ټي وي کې موږ سګي ماتي کی دې د سر شروع کړه موږ به ماته یو دی وها دبره کې ګناګار نه خدا خو پیغمبر پورې او خپل پیغمبر دې تر دې کې نشته نه وي نو فرض کته موږ کوي او داسې کار مخه تراشي کپاږي کی تاخير کیږي نو کار وایي موږ پرې دا وغه کار مخه کړه زنانه مسکی او معصوم ور طرف روان دي نو کدا تاخير کوي چې زړه موږ پورا معصوم مزان کیږي موږ به مات نه ته ماتي چې منډه کوي خو شي او معصوم دي را لې کې ورنه یعنی ځانګو راځي نو را پریوتو خطر نه نو بس موږ دې پری دی هغه بیا معصوم دې سنبال کی دی دې موږ کی نو سره روان دي او چې دا کاندل او تمه تا نو اوس خاطر کړي دا موږ په ابو مرو دې ته پیږي موږ مات کا هغه بچ کو بیا خپل منځوکا چې خري وو روان کړي دی او لکه خلاف یې راغلی وی کنه یا نو سامان ما دوی شي نو بس موږ مات کا حتی که موږ خزان شنو کړو لما چې کوم صورتونه ذکر کړل معصوم او یاد وروندو ور لګیدو
موز مات که موز قضام شي نو خیر دی ګناهګار نه ها دغه خبره ده پکې. نو طالب ته تفصیل ذکر کړی ځکه واعلموا خبردار یو دوه خبرې وې دا مو سره ذکر ها ان الله بشک الله پاک دی یحول بین المرء تاسو د الله او د الله رسول خبره ومنئ چې کلم د تدسدنی کوي حکم راشي مخې ته پوه شئ نو په هغه سات باندې غلیظي کوي د ګناه مقرره شي په سات ځان ساتي وروسته پته نه لګي چې بیمار شي هغه چې بیا نه شي کولی پوه شئ یا اوس دې وکیږي څنګه څه پیسې دې سره دي او وروسته ته غریب شي بیا نه شي کولی دا مې صورت څه کنه یا مړ شي دا نه شي پاتې شي یا چې د بدل کې څه پیدا شو بیا د ځلن کې نه شي کولی ها پوه شئ نو دا خبره کوي واعلموا خبردار ان الله بشک الله پاک یحول حائل کیږي بین المرء فما بین بنده کی وقلبه او فما بین زړه هغه کی پس اوس ته کې دوه رکعات کوم پس مخه سره دوه رکعات وکړه ها صدقه کې مخه سره صدقه وکړه سو خبر شي چې مطلب دا د پلان د ضرورت ته تا سره پور کیږي ضرورت پورا کوي چې مخه سره ورکړه ها کني بس روز کو کیږي چې ستانه توفیق سل کړی شي ختم کړی دا یو موقع خدای پاک درکړي او ساتي قاعده باندې غوښته یو معنی دا ده ها یا یو سړي چې نن ایمان راوړم سبا ایمان راوړم نو مخه سره ایمان راوړم یو سړي وي چېرې زه بیا مطلب دا زور سره بګیره پرېږدم نو اوس پرېږده چې اوس دې په زړه کې راغله چېرې تلاوت به شروع کوم داسې یو میاشت پکه اوس چې کوم تلاوت شروع کړه یاره دا ګناه پرېږدم چرچی پوډر دي خرڅومه یا اخلم که نه بانجونه کوم یا چې کوم دی نو مطلب دا نور سودونه مودونه یا نور څه ظلمونه کوم یا پردی ځمکه ده سره بس دا پرېږدم یو کال پس دی پرېږدم چې بوډا شم بیا خو داسې زه بوډا یم بچي مې راغټ شي بیا په خپله ګټي نو بس پردی ځمکو باندې څه کوم نو اوس یې ورکړه بیا څه پته لګي سبا له نور هم لالچي شي ها نو حایل کېږي الله پاک مابین د سړي کې او د زړه د هغه کې یو معنا بله معنا واعلموا خبردار ان الله بشک الله پاک یحول حایل کېږي په مابین د سړي کې وقلبه او په زړه د هغه کې چې سړی چې مسلماني مسلسل نیکۍ کوي نو د ده او د کفر په میت کې خدای پاک حایل کېږي د نیکو د وجې د نیکو د برکت خدای پاک کفر د زړه ته نه راپرېږي ها دې نه وي په نیکو باندې د همیشګیرۍ اهمیت معلومېږي چې په سنتو مبارکه او په فرایض واجباتو باندې مسلسل عمل پکار دی ها نو په دې سره به ستا د ایمان حفاظت کېږي د اعمال چې څومره وي څه لپاره دي د ایمان د حفاظت لپاره او واعلموا خبردار بشک الله پاک حایل کېږي په مابین د سړي کې او د زړه د هغه کې یعنې یو سړی کافر دی نو هغه خپل کفر کې یکسر داسې حد ته ورسي چې د هغه او د ایمان په میاشت کې خدای پاک حایل کېږي بیا د هغه زړه ته خدای پاک ایمان نه راپرېږي ها الله پاک داسې حالات وساتي وانه الیه تحشرون او بله دا خبره واورئ چې بېشکه دی الله پاک سره ته به تاسو جمع کولی کېږئ نو چې چا چې نیک عمل وکړو نو نیکې بدلې به ورته میلاوېږي او چا چې بد وکړو نو هلته به بیا بده سزا به ورته میلاوېږي دا هم یو اهمیت شو د نیکۍ د کولو ها او د بدو نه د ځان ساتلو واتقوا خبردارو اوس وي چې صرف دا نه ده چې ټیم فرادي ته ورسمې او نور خلک ګناهونه کوي چې یینې غسل کېږي او نه یې منع کوي ها خپل زوی سړی منع کوي چې که نه چې ګیره وخوري پیسې ښکتې مونځ اودس نه کوي او انګریزي سړي نور غلط کارونه کوي خپل زوی سړی منع کوي چې که نه داسې نه ده لور دی دا ښځه دی دا کور کې هغه مونځ نه کوي ته یې منع کوی شي که نه شي منع کولی که نور څوک نه شي کوي خو دې وس رسي که نه ورواره دی دی خوریا دی دی وغیره یو حده پورې د سړي څه ناڅه وس کېږي چې دا څه کېږي منع کړي ها یا امام دی نو که چا سره جګړه نه شي کولی لاس یې نه شي راګوي نو په خولې خو ته ویي شي که نه کم از کم یو ځل خو ته ویي شي پوه شوې ها نو اوس الله پاک وایي چې صرف انفرادي خبره نه ده بلکې چې نور خلک په ګناه کې مبتلا وي نو په کار دا ده چې د چا وس کېږي چې منع یې کړي که په یوازې وس نه کېږي دوه درې کسان ځان سره ملګري کوي شي یا مطلب دا دی په ماحول کې یو کس دی یا یو کور دی چې هغوی کې څه نافرماني ده په ټول خو یو شان نه که نه نو نور خلک د راغون شي دي منع کړي کني که سبا عذاب راته دا ټوله پکې لاو کېږي بیا دا مسله ده ها نو سړی دی هغه چرس خرڅوي پودر خرڅوي هر چا ته معلوم وي که نه او په ماحول کې یا یو کس یا دوه کس وي نو په کار دا چې دا نور خلک راغون شي او پوهېږي که د هغې نه پس هم هغه څه کوي نو بیا دا معاشره نوره ګناهګاره نه ده ها ټي وي ټلویزیار کې په کار دا چې دا نور خلک پوهېږي چې دا څه کوي که یو جایز کار کوي خو د هغه لپاره فایدهناک نه دی نو په کار ده چې منع یې دا ډبل شا چې روټي و د عالمانو او پیسې چې غوښتلي یو خو مطلب دا دی دلته کې دا پرایویټ نږدې چې ډبل شو دا جدا و
یو کراچۍ کې ډبل شو صرف د عالمانو نه به پیسې غوښتې نو کېدای شي چې کار یې روا او جایز و پر کار مونږ خو نه ولیدلې که نه چې څه کار یې کوم خو ما نه به یو کس تپوس وکړو نو دی به مې ورکړو پیسې نو هغه د چې چا زما خبره ومنه سړي پیسې بد شوې که د هغه کار جایز و نو که دوی له پیسې ورکولې دا هم جایز و زما دا منع کول یو قسم مطلب دا دی چې سړي ما ته ویلې چې دا خو جایز کار دی علیمان دي او سم کار کوي ولې منع کوي چې سړي ما ته دا وایي شو که نه خو ما داسې پکې فایده نه ښکارېده او نقصان ښکارېده نو ما کس منع کړی د هغه پیسې بد شوې هغه خوشحاله دی چې سړی روا کار هم کوي خو د هغه پکې څه نه فایده نه پوهېږي چې نقصان پوهېږي موټر کار کېږي او غټ موټر ځان له اخلي نو منع یې کړه چې دا ما اخله څه ضرورت دی او چې جو کردادي ویسیاري دا خو فایدهناک څه چې نقصاني دی دې نه خو به طریقه اولا منع کول څه دي خبره پوهېږي که نه چې یو جایز کار کې فایده نه نو منع کول پکار دي چې یو ناروا کار نقصان یې پکې نو هغه خو بیا عقل وي چې دې څه کوي منع کوي که نه که سبا له عذاب راتو یو څه یو ماشوم دې په زوره په تیز موټرسایکل چلي نو نه خو د واجبو خلاف کوي نه د فرضو خلاف کوي یو خلک وایي جایز کار دی که نه چې تیز موټرسایکل چلي خو که ته منع کوي نو منع کوي شي ځکه په تیز موټرسایکل چلو کې خو فایده نشته که نه او د نقصان خطره ده که نه یې منع کوي سبا له سیکو نو ټول خاندان مو سره کړېږي او کړېږي به پیسې به راغونډول غواړي چې د اخلاص په وروغه ولګو څه کوي دقه شانتي چې د ګناه د کار نه مطلب دا چې نوره معاشره او نور خاندان نور ملګري د خپل ملګري نه منع کېږي بیا عذاب راځي دا به څه چلي ټول به دغه کېږي مثال داسې دی چې کله مطلب دا دی طاقتور سړی او پهلوان سړی میدان جنګ نه وتښتېده دا کمزوري خو په مخې سره تښتېدل میدان جنګ نه نو چې یو طاقتور پهلوان سړی د میدان جنګ نه وتښتېده دا کمزوري خو بیا خامخا تښتېدو چې دا پهلوان دی وتښتېده نو موږ زوسي نو به کافر راځي فتح به ومي نو اجرا جومات ماشوم زناور کور جایداد هر څه به دله تباه کوي ټولو له به یو شانتې زیاته کړي تباهي به کوي دغه ظاهري مثال شو واتقوا ویرېږئ ځان بچ کړئ فتنة دا د مصیبت نه او د هغې ګناه نه لا تصیبن الذین چې خامخا نه رسېږي هغه خلکو ته ظلمو چې ظلم یې کړی منکم ستاسو نه خاصتا فرقو مطلب یې دا دی چې تاسو یې سړي نه چې ګناه کوي یو خدای چې پټه ګناه ښکاره ګناه کوي نو پکار ده چې تاسو منع کوئ چې څومره پورې تاسو وس کېږي که په لاس یې منع کوي که په لاس یې منع کوي که په لاس یې نشئ منع کولی نو په خولې منع کوي که دغه هم نه کم از کم په زړه کې ورته بد وګوره دا یې ادنا مرتبه ده که تاسو دا نه کوئ دې نه منع کوئ او نیکۍ ته نه رابلئ او سبا د عذاب راځي زه به عام وي لکه نن سبا چې دی پیغمبر علیه السلام وایي تاسو امر بالمعروف ونهی عن المنکر کوئ داسې وخت به راشي چې تاسو دا پرېږدئ یا به نیکان خلک دعا غواړي او نه به قبلېږي هغه وخت دی که نه خلکو زارۍ مرۍ وشلې دی چې باران کېږي واتقوا ویرېږئ تاسو فتنة د هغې مصیبت نه او د هغې عذاب نه لا تصیبن الذین ظلموا چې خامخا هغه نه رسېږي هغې کسانو ته چې ظلم یې کړی منکم ستاسو نه خاصتا صرف او صرف بلکې ټولو ته به بیا یو شان سزا میلاوېږي او عذاب واعلموا خبردار ان الله شدید العقاب بېشکه الله پاک سخت عذاب ورکوونکی دی د خدای پاک عذاب را یاد کړئ نو په دې سره به تاسو ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کول څه شي آسان شي پوهېږي او که دا نه کوئ نو بیا خدای پاک وایي نه سخت عذاب ورکوونکی ته دې سړي ته خبره وکړي نو خو دوه درې کنځلې به درته وکړي پر ستاره پکې څه کار دی او ځان وډینګ که نه کم از کم د خدای پاک د عذاب نه څه شي خلاص شي یو سړی دی او هغه سره ته بدعمله دی په خولې ورته نه شي ویلی په لاس یې نه شي منع کوي کم از کم زړه کې یو څه بد ګوري نو د خدای پاک د عذاب نه پکې خلاص شي که نه سخت عذاب نه واعلموا ان الله شدید العقاب بېشکه الله پاک سخت سزا ورکوونکی دی ګورې نو چې سړی سزا را یاده کړي او عذاب په دې هم سړی د ګناهونو نه بچ کېږي نیکو ته راغل کېږي دغه رنګې چې نعمتونه سړی را یاد کړي په دې سره هم نیکو سره شوق پیدا کېږي نو د بدو نه سړی څه کېږي منع کېږي نو مخکې د سزا ذکر وکړو او اوس یې واذکروا اذ کنتم قلیلون اوس د نعمت ذکر کوي چې تاسو مطلب دا په خپله هم نیکۍ کوئ نور هم رابلئ واذکروا یاد کړئ تاسو اذ هغه وخت انتم قلیلون چې تاسو لږ وئ یو باباجي راغی دلته بل څوک سره نه که نه او یو دیدي واورو هغې داسې وکړو که نه په هغه وخت کې دا مونږ چې اورېدلي دي چې انګرېزان به پسې راغله
نو کور نه یو کوټه ولا کور نه کې ته رښکولو نو بس خپل مشرقي قادری کې غالبا دی هدي چې هغه ځان سره په دغه کې نو اسبان دی کنه او بس هغه ډېر مضبوطه شو د سکول نه ودان غلو تخصیص د انګريزان نو په فکر نشي او خو ډېر ځات شښنا کو چې کله او په خلاف د بنیاد درلو باندې کنه نو په هغه وخت تاسو لګوي ها مسلمانان لګو واذكروا ياتها وقت اذ انتم قليل تاسو لګوي په مکه کې مستضعفون تاسو په کمزوري ګڼل کېدلای فل ارض پر مکه کې تخافون تاسو یې بل ان يتخطفكم الناس چې په تخصیصات سره خلک وي نه کافران ها یا ظالمان فآواكم خدای پاک ستانه درکړل تاسو لا وأيدكم او طاقت امداد وتاسو لنصره بخل سره امداد سره څنګه له خلکو خدای پاک را متوجه کړ کنه دی او مطلب دا دی خلک د سره ودرو او تایید په لوکه نو غیر چاته له باباجی د کورنا سکول ته دغه کې خپل تل ها انګريزانو نو د بارین درګینه یو مشر راغی د پوزانو چې لکه صبر وکړي کور له مخې ته نو مردان تلاړ باغ وخت مجاهد باباجی رحمت الله علیه نو مردان نه اگر راوړ د کور د فیضله غالری منسوخ کنه چې زبق کړی ها نو تاسو په لګوي کنه نو څنګه شیطانان یو څو تک کوي خپل مرزه کوي ها موږ نه کوي جمعه سره وګه خاطر خلک تاکي در پلاني جمعه د ډیمه جمعه د خپل پاتې او تاسو د خپل مشر جمعه د خپل د کې جمعه د ها اشاره نه دا خو انتظامی خبرې دي چې دا دې ته کې اختیار کوي دا کار کوي نو وقت الله کې هغه وخت انتم چې وې تاسو لګو مصداقونه کمزوري بګړنی کېدلې د ارزنده سي هر څوک دې نه مراد ده ها هر فرد نه مراد دي چې تاسو کمزوري وي ولګو ها سل اب بزمګه کې تخافون تاسو یې بلا ای تخطفكم الناس في خلق تاسو تختی فآواكم مقرب پټا سره چې کان درک الله او ايدكم او امداد او تاسو دې نصیب خپل امداد سره ورزقكم من الطيبات او رزق تاسو له من الطيبات حلال او پاکیزګونه ها څومره پاکیز رزق او خلق فکر کوي ها ادم علی السلام د خدای پاک هغه وخت پاکیز رزق شروع کو بیا ورو بچي یو کو دی ها دلته چې بابا جی راغی حلال رزق پاک بیا ورو خاندان فکر کوي تاسو اینه پوښتنه لکه هر ځای کې او هر ماحول کې قرآن پاک هر چا ته دا کتاب کې موږ ته یوازې نه کوي ها ورزقكم من الطيبات تاسو خدای پاک حلال رزق درکو نو په ماحول کې بالا خلک داسې چې حلال رزق کاروبار استا په لکونو پیسې نشته دای په یوه باندې نه اخلي باندې نه وکړي لکه خدای پاک په غضب او په قهر اخلي ها خو لري نه چې خدای پاک لري ونی خدای پاک د غضب نه خدای پاک د قهر نه څه شي پټي ها ورزقكم من الطيبات تاسو لري رزق حلال نه حلال اولاد به خدای پاک ورکړي او حرام کارونه وکړي ها جیره تیارولو صحیح نکړي مطلب دا چې جیره تیار کړي د خپل بچي او چې واده ولکې چې په حلال طریقه ول واده وشي حلال بچي دې کنه تر جنان هنره پیدا نو خدای پاک شکر ادا کړه شکر دار چې ټول په دې طریقه واده وشي دې طریقه ول تعلیم ورکې حلال رزق وغیرہ دا تنظیم وکړي ها ورزقکم تاسو درکړه دې خدای پاک نه کوي دا مروزي دا اولاد سره کسب دې کنه چې سم ها ورزقکم اور روزي درکړه تاسو الله پاک نو کې دا حلال نه لعلکم تشکرون دې لپاره نه چې تاسو بیا غړېږئ او مطلب دا چې کټه کې وسه کوي تاسو شکر گزار شئ ها نوافل کوي فرایض واجبات اخلاص اتفاق او تقوا یو بل مدد او خبرګيري دینداري ها خپل نیکی کول نورم نیکي درابللو نو سبب وي چې شکر گزاري څه خپل نیکی کول نور نیکي درابلل کم نعمت دې کم کار د لپاره پایدار کې استعمالول دا موږ وایي چې څه دې ها سبب وي چې خیانت مکوي څه مکوي دا شکر خلاف خبره ده او خیانت چې الله سره مکوي د رسول سره مکوي نو بیا سبب وي تفصیل به ها او اشاره ته موږ دلته هم کړل صدق الله العظیم د خیانت په اړه